أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. مخکې آیاتونو کې نفی د تصرف د پیغمبر نه وه، مخکې نه ترغیب قرآن کریم ته و. هغه خلک چې هغوی مؤمنان دي نو هغوی د لغو کارونو نه اعراض کوي. حرم باره کې وفرمایل چې دا امن واله دی، دې کې خلکو له رزق ورکولی کېږي. بیا تخفیف دنیوي وکم اهلکنا من قریة بطرت معیشتها، سمره د کلونو کلی والا خلقو چې هغوی تکبر کو نو الله وی سمره می هلاک کړلی. یو نه دی، دوه نه دي، درې نه دي، ډېر شی دي. د هغوی کورونه هم بعضی خداسي و چې هر څه ول وران کړه، او بعضی داسي و چې کورونه روغ پاتې شو او خلک یې تباه کړه. نا کورونو کې څوک پاتې شوي نه دي، بیا کورونه د هغوی بیا داسې و لم تسکم من بعدهم چې هغوی کې بیا اوسېدل نه و شوي. دا دومره خلک چې هلاک کېږي الله تبا کړلی، نو الله په دې باندې چې ته زیاتې کړلې نه. الله رب العزت هغه خلک تبا کړلی چې هغه ظالمانو دیلا د هدایت د پاره کتاب را لېږلی شوی او پیغمبر راغلی، د خلکو ته خبره بیان شوی وه، خبره نو منلی، نو الله هلاک کړه. د دنیا سازو سامان دا لګ دی، دا فانی دی، د دې سره خپل زړه مه غوټه کوئ. کم څه چې باقی پاتې کېدونکي دي هغه د الله سره دي، هغه غوره دي. دنیا کې دو قسم خلق دي، نیکان دي او بدان دي. دا دواړه به یو شانی نه یو شان نه دي. څوک چې ایمان لري او څوک ایمان نه لري دواړه به یو شانی نه. دنیا کې هم او آخرت کې هم جدا جدا حالات دي. قیامت پورز باندې الله به دی له زوره نه ورکوي. دغه عابدان به معبودان به هغوی ته به یو بل اښودی شي، تپوسونه به کولی کېږي. دا خلک کم چې هغه ناکاره خلکو، ناکاره مشرانو، ناکاره پیرانو،
هغه بو یا الله مونږ دی گمراه کړیو ولې چې مونږ په خپل باندې گمراه وو نا خلق خبره کوي د لوخي نه هغه سره اساسي چې کم سپکی گمراهی وا نو د دې د اعمالنا د دې د خلې د وینانا هم هغه صادره د چې کم د گمراهیو دعوت ورکاو نیو سره گمراهی نو هدایت طرف ته هغه دعوت نو ورکي دعوت به ورکي نو هغه به گمراهی طرف ته ورکي داغه د خلینه بروغه خبره بیا نوزي چې گمراه دي او هغه دی بل څه روغه خبره کوي ال تکي بدی براءت کی الله رب العزت طرفنو ته ولې شي ز تاسو ته आवाज وکي د نور ته بوي دي تاسو قبولتیاو کی تاسو سپکار دی راشي پکار ناراضي دانګي الله به تپوس کوي پیغمبران راغلیو نو تاسو د پیغمبرانو سره سلوک کړو د پیغمبرانو سيو منلیو هغه له یو څه جواب ور کړو نو دی باندې به خبرې بیا پټی شي جواب وسره نه یو بل نه به تاسو هم نشي کولای نو کم خلق چې داغي ګناه داغي شرک داغي کفر هغه ثابت شو نو زیبا جهنم تا او کم کسانو چې توبه وستلوا ایمان راوړو عمل صالح کړو نو دا په دنیا کې دغه کارونه کړو نو آخرت کې به کامیابی نای تذکرہ کوي د الله د وحدانیت تذکرہ کوي چې عالم په هر شی باندې الله دی الله اختیار مند دی اختیارات د الله چلیږي د بل چانا بیا ورپسې دلایل پیش کړي دلایل عقلی که الله د باندې داشپا همیشه کی سوک بد باندې ورځ راولي کو ورځ همیشه کی شپه وسوک راولي سوک شته نشتی ورپسې بیا تخفیف اخروی پیش کړي بیا رستو بیا د قارون هغه واقعیا پیش کړي فاما من تاب وامن وعمل صالحا نو هغه چا چې توبه وستل په دنیا کې ایمان راوړل عمل صالح کړل فاسا ان يكون من المفلحين نو یقینا دا کسان یی با په آخرت کې د کامیابی مندون کنا دا به مفلحینی فلاح والبی وربک یخلق ما یشاء ویختار الله استا رب یخلق پیدا کول کوي ما یشاء سچ وغواړي ویختار والله اختیار لري الله خو خدا ما کان لهم الخيار نشته دی خلقو د پاره صحیح اختیار سبحان الله پاکی دا الله د پاره تعالی ما یشرکون او چت الله د اصل د خلق وسره شرک کوي اختیارات دا الله دی پیک دا کول الله کوي خالق د هر شی الله دی نو سچ الله غواړي نو هغه کوي یخلق ما یشاء پیدا کوي الله سچ غواړي ويختار او اختیار لري الله اختیار مند چې سو غواړي نو هغه کوي چې سه خوښ شي نو هغه کوي ما کان لهم الخيار دي خلقو سے اختیار نشتی کاغه پیر دے که فقیر دے نه داغه سے اختیار نشتی اختیار بد الله چلیږي وما تشاؤون الا يشاء الله بل زوی نو واړی تاسو مگر چې واړی الله تاسو چې سو واړی نو هغه بند کیږي هغه سب کی چې الله واړی ما شاء الله کان وما لم يشاء لم يكن کم سچ الله واړی اب کیږي کم سچ الله واړی نو کول نا بند کیږي سوګ نشته په الله باندې سور ور
چې الله باندې یو کار په زور باندې وکړي نه دا بکې نشي کو نشتی سو د هیڅ چا په الله باندې زور نه رسی اختیارات بند الله ای سورۃ احزاب کی وایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار د یو مؤمن د یو مؤمن خزي اختیار نشتی کم زه چې الله دا الله رسول فیصله کړي الله دا الله رسول دې فیصلو کې اوس دې مؤمن را پاسي دا خلاف دي کوي مؤمن دې را پاسي دا خلاف دي کوي نه ما کان لهم الخيار نشته دې خلقو د پاره سي اختیار وای دا اشکال راځي ول نشتی تار چا خپل اختیار دی هغه زما پیسې دي زما خپل جوړل ارچ څه چې وسره کو اواز خلق په بدن کې مو زما بدن دې نو زما مرزي دا مال زما دې چې څو سره کوم جو کوم با د خو ځان لوي زه ځان له اختیار منم ولې حال دې بل ورکو اختیار ولا ورکو مختار نامه ولا ورکړلا نو د دې اختیار نه دیسو نه الله دغه اختیارات نه وي دا خو د سړي خپل اختیار دی چې ماته راضي کنه راضي وای زه اعظم ابل وای زه نه اعظم نو خپل جوړلې لار سره خپل جوړلې موږ کوي کنه کوي جمعه ته راضي کنه راضي سکار دې کوي کنه کوي خوراک دې کوي او کنه کوي یو وای دا خوراک کو بل نه کو د ما خپل خو خدای نه کو نه خورم ابل نه زه خورم دغه اختیارات نه زوته الله چې کوم اختیار وای هغه اختیار دی چې هغه د اسبابونو اوچت دی زما اوستا هغه په لاس په وس دس کې نشتی سده بعضی خلک لګیا دي یو د صد پاره سکی او د صد پاره سکی چې دا وشي مرض دی الله را وسته دی د اختیار پکې نشتی اختیار د الله دی مرض را وستل د الله کار دی لری کول د الله کار دی بل څوک نشي را وسته شي او نه لری کول شي دغه سي چاله اولاد ورکي او چاله نه ورکي دا د الله اختیار دی دا د بل چا اختیار نشتی په دې کې نه د پیر چلیږي او نه پکې د فقیر چلیږي غواړي ونه د الله نه به غواړي پیغمبر غوښتل نو د الله نه غوښتل د پیغمبر تذکرہ الله کوي اولاد نو ناغه بار بار دعاګانی کوي یا الله کله وای رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یا الله یوازې می مپرې مال یو وارث راکی کله وای رب هب لی من لدنک ذریه طیبه یا الله مال د خپل درم نه اولاد راکی اولاد ورکول ستا کار دی بل چا کار نشتی نو یا الله مال اولاد راکی کله وای یو شان الفاظ باندې وای کله بل شان الفاظ باندې وای کله بل شان الفاظ باندې وای درې قسم الفاظ الله دا ذکر کړی یا اولاد می نشتی اولاد را کی کمزوري شی کمزورې شوم اډو کې کمزوري شوی دی بدن می کمزورې شی دی و انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرہ خزم شنڈ دا اڑگی کمزوری شوی دی یا اللہ مالا یو وارث راکی چې زما دا کارو چلی دین مخه ته ورسی یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعله رب رضیا دغه اختیارات وی برخ کتا اختیارات د الله دی الله چې څه وغواړي هغه بکیږي د اسباب د لاندې د کول شي
د تلل کولای شي الله ول اختیار ورکړل طاقت ول ورکړل څه کې کوا لاس په ول ورکړل په دې باندې لاس باندې سوچته ولای شي خوراک طاقت دشته خوراک کولای شي خوراک کې اسکاک کې څه کې کوا حلال مشته حرام مشته حلال تعالی سور وګده که حرام تو وګده دیکھ استا اختیار دے استا میں طاقت درکړل څه کې کوا حساب کتاب برستو کو دا هغه اختیارات دي احکامات دي مزګه کنه کې روزه نسی کنه نسی حج کې کنه کې زکات ورکې کنه ورکې دا ستا اختیار دے کولای شي کې جو کوا کنه کې جو مکوا ال دغه سبب سره حساب کتاب کیږي نو دغه اختیارات مرض را وستلی مرض لري کولی مثال په تور باندې اولاد چاله ورکولی چاله الک او چاله جنئی ادا الله کار دی یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور چاله لور ورکی چاله زوی ورکی او یزوجهم ذکران و اناسا یا چاله دواړه ورکی الکان عمر کی جنکی عمر کی ويجعل من يشاء عقيما څوک بالکل شنډي کی دا الله اختیار دی پدې کې دبل چانه چلی وربک يخلق ما يشاء ويختار ستار پیدا کول کې څه چې غواړي الله اختیار لري الله خپل خدا الله اختیار مند دی وما كان لهم الخيار نشته خلق د پاره سه اختیار سبحان الله پاکي د الله د پر تعالی ما یشركون او چته الله دا اصل داخله کو سره کم شرک کوي دیوی دا پلان کې غزان له د برخي خاوند دی د کومه برخه وای د خپل ډوړی چې کوم خوري دی نه دا غي خبره نه کوي او هر یو ځای خپل برخه خوري د پلار په میراث کې حقدار دی برخي والا دی دا نه دغه برخي والا نه ځوتای د چې کوم سوي کوم چې شرک دی اصل دی وی دا الله په کارونو کې د دې چلیږي الله وی اما یشرکون وای دی د الله سره شرک کوي دا کم کارونه چې د الله دی دی وی نه دای پکې پلان کی بابا لم ورکړلی پلان کی بابا له ورکړلی پلان کی بابا له دغه اختیار ورکړل دی بل له بل ورکړل دی بل له بل ورکړل سو بګه تبي دی سو بګه سرخوګ دی سو بګه د بادو دی سو بګه د اولاد دی د بچو دی سو بګه سو دی سو بګه د سره اوس دا چا کړلی دا د خلقو ولا نمونه خودي ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم دا نمونه تاسو خو استاسو پلارانو ما انزل الله بها من سلطان نو الله وتشرک وې دې شو دې کارون ته چې کم دا خلق د الله نه سیوا نور له دغه اختیارات ور کوي او اختیارات ولا منی سبا قیامت کې پلان کې ما بخلاصي وي خلاصون کې سوګ نشتی ښا دنیا دا په دنیا کې سره دعا کولې شي نور اخوا دا خلاصول نشي وتعالى ما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون او رب ستا پويږي پاس باندې پټي سینې د دې و ما يعلنون چې کا ښکار کوي الله عالم دې پارشي باندې پخکارا باندې عالم دې نو پپټ عالم دې ما تکن صدورهم پپټ باندې دا لګنا هغه ډېر پټ چې سینو کې دن ندي پسړه کې دن ندي سر راوتلی ندي ویلې شوی ندي چې کله ویلې شي نو هغه کله خلق واوري مخلوقاتو کې بعضي ډېر باتوران پکی نه واوري بعضی د سر ډیر نږدې او ملائک دي یا جنات دي هغه واوري چې کله خلینا سینې نه راوځي خبره بهر شي نو بیا خو کوي دې سره چې کم نږدې نه کوي انسانان دي چې کله هغه تل ګډه په زور ویلې شي د اورېدو په حد پورې ویلې شي نه هغه واوري هغه په پوه شي او دې پزړه کې دا خبره ساتي یو ځکه چې تا و یو تنو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې ابن سیاد وتوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې زه ته د آیت په زړه کې نسم چې دې سکی سوی یوم تاتی السماء بدخان مبین دا آیت ته په زړه کې نسم دې سوی شیطان دلته دې ته نه زیراتلې نشو نو الته کې شیطان د لری نه خبره واورېدا نو لاړ جو الته کې داغه په وګونو کې خبره واچوله نو ټول نو اورېدلې نو دوخه اورېدلې یوم تاتی السماء بدخان مبین نو دا کوئی زورم غواړي نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په داسې انداز باندې چې دا به دغه لګوټې زیات لري تر आवाज دغه عمر رضی الله تعالی ته وی زه ته د آیات نسمه پسره کې چې دې سوې یوم تاتی السماء بدخان مبین نال دکی چې کله لاړو دا سره میلاو شو نور خبرې وشوې نور پسې دا خبره پکې مو شو زما په ځل کې سدي هغه استا په ځل کې دخ ده ال دغه هغه شیطان اورېدلی وکړه ناوې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اخصا کوری شوی لن تعدو وقدرک ته خپل انداز نه نشي ورته ری ده پته ولګی دا عمر رضی الله تعالی عنہ سره چې دا دومره غټه جمله وا غټ آیاتو داغه نه سب یو دخ تراو بیسو هغه دخ ته واورې دوغه شیطان جن واورې دوغه ته ورساو اته واو نو دا خو نو چې کله په سینه کې دنه خبرې ناغي باندې څنګه نه پويږي خو چې سینې نه بهر شي نو بیا مخلوقات ته پته ولګي نو ربک یعلم ما تکن صدورهم ستار پويږي په اسمان چې پټي ساتي سینې د دي وما یولنون چې ښکار کوي دي اعلان کوي ښکار کوي بیان کوي نالا پټول پويږي په ښکارا باندې پويږي په پټم پويږي وهو الله لا اله الا هو الله ذات نشته لاغ دے با سوا دا غنبل له الحمد الله پر حمدن فی الاولى والاخره دنیا کې او په آخرت کې په اول کې او په آخر کې وله الحكم دا الله پر فیصله دي دا الله د پر فیصل اختیارات د فیصله دي حکم ویلې ترجون الله ته ورګرځول کېږي قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه وتوا آیتا سوچ کر لے ان جعل الله علیکم اللیل کچری الله ګرځول پتا سبا نشپا سرمدن همیشه د پاره الى یوم القیامه قیامت د ورځې پورې من الہ غیر الله سو الہ د الله نه سواشته یاتیکم بزیاء چراولی تاستنور الله د باندې شپه ګرځول نو همیشه د پاره شپه وي نو چې همیشه الله شپه کړه نو څوک شته چې تاسو باندې ورځ راوړي نور د باندې راوخیږي افلا تسمعون تاسو اورینا یو ورپسې وایي دلته کې هم جواب دار راځي څوک شته نشتی من الہ غیر الله سوک شته د الله نه سوا بل چې هغه تاسو له نور راولي نو وقف ده وقفه ته کې د سوي جواب درکې نو جواب نه ور کوي ولې که جواب ورکوم هو پړکېږم وای ځان هو پړکو معنا که جواب کوي چې الله نو شرمېږم ولې مونږ بل چاته وایو دا ورځ او شپه خدا بل څوک راولي او دا نظام خپل چا په لاس کې اغسته دی دا بل څوک چلای د ځمکه اختیارات د بل چا په لاس کې دي او تاد خو نور دي ځمکه چورلای دا ځمکه چې ګرځي نو دا خو بل ګرځي هغه نور خلکو په نور شنو راوستي دا پکې اوتاد دی او دا پکې ابدال دی او دا پکې پته نشي نور څه دي
افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ وتوایو جواب راکې مالا سوچ کر لے تاسو کا اللہ وګرځي تاسو باندې ورځ سرمدن ہمیشہ د پاره الی یوم القیامہ قیامت د ورځې پورې من الہ غیر الله آیشته د الله نه سوا بل الہ یاتیکم بلیل چراولی تاسو باندې شپه تسکونون فی چې تاسو آرام حاصلوي پای کې پورس کې به آرام کیږي خو هغه آرام د شپې په شانتي باندې نشپر اولی چې آرام د حاصل شي او شپه کې یوازې دانه چې سړی په کې خوب کې آرام وشي نه نور آرامونه په کې ډیر زیات دي سړی په کې کار بس کی آرام حاصل شي شپه شي پرده شي نور آرامونه په کې راشي آرام دے سکون دے راحت دے نو څوک شته چې تاسو باندې شپه راوړي نه جواب دا نشتی بیا وقف دی ودرېږه وتا لږ صبر وته وکړه دې څه جواب کوي څوک د الله نه سواشتي ای بغلی غلی الکه نو سوچ نه کوي تاسو افلا تبصرون تاسو ګورئ نه عقل د بګی نشته اما کی افلا تسمعون تاسو اورئ نه رب د دې بل جواب کې دی نشي جواب هم دقه دی چې الله نه سوا بل څوک نشته حق یو الله دی ومن رحمته او د الله د رحمت نه دا جعل لكم الليل والنهار غرزول الله تاسو د پاره شپه او ورځ لتسكنوا فی د پاره تاسو آرام حاصلوي پدې کې ولتبتغوا من فضل او د پاره دې چې الله تاسو طلب کوی فضل د الله نو جعل لكم الليل لتسكنوا فيه غرزول الله تاسو د پاره شپه چې د پاره تاسو آرام کوی پدې کې والنهار او جعل لكم النهار لتبتغوا من فضل او غرزول استاد لپاره ورځ د لپاره چې تاسو طلب کوی پدې کې فضل د الله چې ورځ شي خلق راوځي زی خپل کارون لذي کارونه کوي نو د ورځې کار او د شپې آرام بدن به برابرۍ او چې کله د شپې کاری او د ورځې آرامي دا سره بیا رو خرابيږي ها دلی دماغ کمزوری کی بدن کمزور شي او الله چې کم شي ګرځول له جوړ کړل ور شپې د آرام د پاره نو دې شپې کار کوي دا سره دماغ خراب شي ها دماغ کمزوری شي یو کله به بعد سره به لیوانه شي آرام چې ته نه حاصلېږي دماغ خراب شي د نور سيزونو شکار شي د کله دا وساويسو کله دا نور د ذهني بیماری دغه شکار شي وې دا د ډیپریشن شکار شوی دی ولې اکا دغه کسبې کو او اوسنی دور کې خلک کم چې په موبایل کې لګیا دي نو چې کله سار بانګ اوه نو دې بس موبایل بند کی او دشي دغه سره یو پیر بل پیر چې الله په یو پیر باندې سره خرابې نه نو وخت تیر شي د رو رواني نو بس دې دغه شکار شي نو لتسكنوا فی ولتبتغوا من فضل ورشبه ګرځول لپاره دې چې تاسو آرام حاصلوي په دې کې او ورځي ګرځول دې پای تاسو طلب کوی فضل الله ولعلکم تشکرون ويوم يناديهم فارض من جل واواز کی فيقولون داخل فيقولون لا بوي اين شركائي الذين كنتم تزعمون مخکم ویلو دا د وصیات تقریبا مخکیو ويوم يناديهم فارض من جل واواز کی د خلق تا نو وای بوت اے کم زیدی سماغ شرکا چې تاسو الذين كنتم تزعمون چې تاسو به ګمان کاو تاسو به خیال کاو چې دا د الله سره برخیز دي د الله سره برخي والي دادي ونزانا من كل امه شهيدا او ابوا سورا پورته وکو جدا وکو موږ د هر ډلې نه یو غوا فقلنا نوبو موږ هاتو برهانکم راوړې دلیل خپل فعلمون دي ته پته ولګي ان الحق لله چې حق د الله په د پاره دی وصلانهم ما كانوا يفترون اورک بشیدینا هغه سجدي درو جوړول دي چې کوم درو جوړول دنیا کې هغه د قیامت پر دین اورک شي دې باندې بس کو ترجمه بیا کو ان شاء الله الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي